बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा पे क़ज़ाए दुयून फ़दैनु कुल्लि गरीमिन बिमंज़िलति सिहाम कुल्लि वारिसिन फ़िल अमल व मजमूउ दुयून बिमंज़िलति तसीह। उस्ता से चल दे چې پیسې د مړي نه ډېرې پاتې شي او قرض پې لګي، خو بیا خبره اسانه ده. 10 لکه روپۍ ته پاتې شوي دي او 1 لک روپۍ پې قرضه ده. نو قرضدارانو له وایي راشئ قرضونه پې تقسیم که دا ستا دا ستا دا ځئ او دا ما بقیه چې کومه ده دا بیا وارثان تقسیم کړي. دې کې خو څه خبره نشته، خو که داسې پیسې کمې دي او قرضه ډېره ده، اوس به څه کې؟ او د یو قرضداري ډېرې دي او د یو یې لږ دي. دا نه ده چې یو قرضدار راشي وایي دا ټولې به زه والم او دا نور دې ګرځي. په دوی به تقسیمیږي. څنګه به تقسیمیږي؟ د قرض په اندازه به تقسیمیږي. پیسې 1 لک دي او قرضونه 3 لکه دي، نو دا 1 لک روپۍ به د دې قرضونو په اندازه باندې تقسیم. نو په دې کې قاعده دا ده چې سهام د هر قرضداري قرض داسې دی لکه د هر وارث سهام، او دا دیون داسې دي لکه تصحیح د مسلې. لکه څه شو راکه سړی مړ شو، او د ده نه 9 روپۍ پاتې شي، ترکه. او د ده 2 قرضداران دي، یو جمیل دی او یو جمال دی. د جمیل 100 روپۍ قرضه ده 10، او د جمال 15 روپۍ قرضه ده. نو مجموع الدیون څومره شو؟ نو مسله به د 15 شي. مجموع الدیون په منزله د تصحیح ده، تصحیح د مسلې د 15. دلته به داسې ولیکي ترکه 9 او مجموع الدیون 15. صحیح شو؟ اوس به داسې عمل وکړي چې د دیونو او د مجموع الدیونو د ترکې په منځ کې به نسبت وګوري چې کم نسبت. نو چې دې ته دې وکتل د دې په نسبت په منځ کې نسبت د توافق دی، او توافق به سلس دی، ځکه 9 3 کرته او 15 کرته 3 ختم. لکه پې پوه شو؟ نو وفق د ترکې 3 دی. وفق الترکه 3 سلس، او وفق مجموعی دیون 15. اوس به راولګېږي د ده قرضونه چې کوم دي 10 روپۍ دي، د 10 له به ضرب ورکړي په وفق د ترکه کې. داسې کار به وکړي، ما ته وګورئ عمل به داسې کې 10 له به ضرب ورکړي په 3 کې چې وفق د ترکه ده. نو څو ته جوړ شو؟ 13 ته جوړ شو. دا 13 به تقسیم کې په وفق د مجموعي دیون چې 15 دي، نو څو ته شو؟ 13 ده چې په 15 تقسیم کړه څو ورسېده؟ 6 ورسېده. نو 6 روپۍ بدله ورکړي، 6 په دې کې 6 پکې ته واخله.
دانه چې دی وایي چې 9 روپۍ پاتې شوي ټولې مال را ده ته به پکې شپږ ورکړي د 15 به ضرب ورکړي په وفق د ترکه کې. ګورې دلته چې کوم دی 13 بیا تقسیم کړي په 15 نو څو ورسېدی؟ شپږ. او د 15 دي 15 له ضرب ورکړه په چا کې؟ وفق د ترکه کې چې 3 دي نو څو شوي؟ 15 شوي. دا 15 اوس تقسیم کړه په 15 چې وفق د مجموعې دیون دی تقسیم یې چې 15 چې ورسېده 3 شو نو 3 به دې صاحب ته ورکړي نو 3 او شپږ 9 شو. خدای دې وکړي چې تاسو پې پوه شوي هلکه پې پوه شوي پې پوه نه شو. د تباین مثال او دا ټول چې مخکې چې څنګه تیر شي په شان کار به وکړي که تاسو قاعدې ته وګورئ. اما په قضاء دیون هر چې په قضا دی فدین کل غریب قرض د هر قرضداري بمنزله سهام کل وارث په منزله د سهام د حصې د هر وارث ده په عمل په عمل کې ومجموع دیون ټول دیون بمنزله التسیب ومنزله التسیید. دا خبره تیر شي. وان کان فی الترکه کسور که په ترکه کې کسری نو سبا کې فبسط الترکه والمسأله کلتیهما بس ورکه ترکه او مسئله دواړو ته اجعلهما من جنس الكسر د کسر د جنس نه وګرځوه ثم قدم فيهما رسمناه بیا وړاندې که په دې کې هغه طریقه چې مونږ رسم کړه. معنا یو قاعده ده ترکه کې چې کسر راشي نو سبا کې ترکه به مبسوطه کې مبسوطه بس پراخه به کې پراخي به څنګه ورکې ترکه او مسئلې دواړو له به بست ورکې. د بست طریقه څنګه ده؟ بست طریقه دا ده چې د روغ عادت تبا په مخرج د کسر کې ضرب ورکې او دا کسر چې کوم د هغه به ورسره جمع کې او بیا به تقسیم کې په چا باندې په مخرج د مسئلې باندې. پوه شئ به لکه زه تاسو ته مثال وښیم. لکه یوه ښځه مړه شوه یو ته زوج پاتې شو یو ته پاتې شو مورو او یو ته اب پاتې شو. زوج د پاره سودی نسب نو مسله د شپږو نه شو 3 دې ته ورکړه او د سلسن سدس او د اب ما بقیه په طریقې د عصوبت او تعصیب او فرض او ترکه 100 روپۍ دي ترکه 19 روپۍ دي پاتې 19 روپۍ دي او مسله د شپږو نه شوه. دا 19 به اوس په شپږو منګه څنګه تقسیمو؟ نو دلته داسې چل به وکړو چې مسله به هم مبسوطه کو او ترکه به هم مبسوطه کو بس په دواړو ته ورکو. اول به ترکې ته بست ورکو ترکه یلکه اوس خلک داسې هم لیکي چې دا صحیح عادت دلته لیکي او کسر دلته خو موږ پخوانی طریقه دا ده ما چې څنګه زده دقسې درته وایم هلکه دې ته ترکه وایي دا ترکه راکوزه که دلته هلکه 19 داسې لیکل کېږي او دا نیم داسې لیکل کېږي نیم او سلس داسې لیکل کېږي او ربع داسې لیکل کېږي او خمس داسې لیکل کېږي او عشر داسې لیکل کېږي او تسع داسې لیکل کېږي او ثمن داسې لیکل کېږي او سبع داسې لیکل کېږي. تاسې په دې خبرو پوهېږئ که نه پې پوهېږئ؟ هلکه 3 پاوه یعنې پاو کم اته چې شي نو هغه به بیا داسې لیکي
روپۍ څلور حصې شو، درې حصې دي ته بره تا سره دي او لاندې مخرج دی، یا لکه روپۍ پنځه حصې د تا سره دوه حصې دي پکې، نو به داسې لیکي. لکه دې ته کسور وایي، دا زده کوي که نه، د دغه کې خو اشاریې راځي که نه، په دې دغه کې په دې موبایل کلکولیټر کې هغې کې لږ فرق راځي، که ډېره وکړې بیا اخره کې عادت کم شي، دې کې نه کمیږي. دا ختم که دا نه دا مسله او دغه به چې کوم دی ته څه کې بست به ورکې. څه به ورکې؟ بست به څنګه ورکې؟ بست به داسې ورکې چې به دې ته وګورئ، دلته صحیح عدد کم یو دی؟ دی اوله به ضرب ورکې په مخرج د کسر کې چې لاندې دوه دي، دې دوه ته مخرج د کسر وایي، چې و د دې دوه کې ضرب ورکه څو شو؟ څوارلس شو، او دا برنی یو ورسره جمع که نو څو شو؟ پنځلس شو. نو ترکه مبسوطه، ترکه مبسوطه پنځلس شو، مطلق ترکه خو و پنځلس د دې ورسه. مسله څونه وه؟ شپږو نه وه. شپږو له ضرب ورکه په مخرج د کسر کې دوه کې، شپږ دا څو شو؟ مسله مبسوطه دولس شو. مسله مبسوطه څو شوه؟ دولس شو. اوس د پنځلسو او دولسو په منځ کې نسبت وګورئ، دا کې ونیسه. د پنځلسو او د دولسو په منځ کې نسبت توافق بالثلث، ځکه دولس څلور کرته درې دي او پنځلس پنځه کرته دي، نو د ترکې وفق څو دی؟ ثلث درې دی، او د تصحیح وفق څو دی؟ څلور. ثلث څلور دی که نه؟ تاسې به پوه شئ څو دی؟ څلور. لکه د مسلې وفق څو دی؟ څلور دی. توافق بالثلث دی، او د هغې څو دی؟ پنځه دی. څو دی؟ پنځه دی. اوس به داسې وکړو چې حصه د زوج څو وه؟ حصه د زوج څو وه؟ درې وه. درېو له ضرب ورکه په وفق د ترکې کې، دا ختم که ده. حصه د زوج څو ده؟ دې له ضرب ورکه په وفق د چا کې؟ وفق د ترکې کې چې پنځه دي، نو څو شو؟ پنځلس شو. بیا دا تقسیم که په وفق د دغې، په وفق د مسلې. وفق د مسلې څو وي؟ څلور وی که نه؟ توافق بالثلث دی، د دولسو ثلث څلور دي که نه؟ په څلور دی چې پنځلس تقسیم کړئ څو رسي؟ 3.75. نو د دې به دا شي درې او درې پاو کم څلور شي. رسېدې څو؟ درې. خو پیسې دومره دي د شپږو نه زیاتې دي، په شپږو روپو کې درې رسېدلې، اوس چې ونیمو کې څو رسي؟ ونیمو کې پاو کم څلور رسي. پاو کم څلور د ونیمو نیمه ده که نه؟ د ونیمو نیمه درې نیمې ولې پوه شئ پې؟ ښه د دې مور څو کې دی؟ یوه کې ده. دې ته ضرب ورکه دی یوې ته په وفق د چا کې؟ ترکه کې. نو پنځه شو. دا پنځه اوس تقسیم کا په وفق د چا؟ په وفق د تصحیح باندې، په وفق د تصحیح چې څلور دي، نو څو شو؟ 1.. نو پاو باندې یو د دې شو، ونیمو کې پاو باندې شو،
په باندې به داسې لیکئ قدم د پلار 2 روپۍ وي 2000 ورکه په وفق د ترکې کې داسې ضرب وفق ترکه 15 څو شوې لس اوس تقسیم که به وفق د مسلې څو شوې 2 اشاریه داسې به لیکئ ګورئ 2.5 روپۍ شي نو دا راجمع که 2.5 او په باندې یوه دا څو شوي 3 دا پاو کم 4 شوي پاو کم 4 دا شوي او پاو کم 4 دا شوي پاو کم 4 او پاو کم 4 څو شوي 2.5 شوي هلکه تاسو پې پوه نه شئ بست باندې پوه شئ بست ترکه دې مبسوطه کړه مسله دې هم مبسوطه کړه ګورئ وإن كان في التركة كسور كپا ترکه کی کسوری فبسط الترکه ترکه تم بست ورکا والمسلة کلتهما مسلې ته هم دواړو ته اجعلهما وګرځوه من جنس الكسر د جنس د کسر نه وګرځوه ثم قدم فيه ما رسمناه بیا وکه په دې کې هغه څه چې مونږ لیکلي دي مخکې چې مونږ کم کارونه لیکلي دي مخکې شان اجرا پکې وکړه بس